जिस खाक पर असलाफ के मिलते हैं सजदों के निशान, लिख देंगे हम उस खाक पर कुर्बानियों की दास्तां। मेहनत दा जरूरी चीज दे द तालिबुल इल्म नखा द कामयाबी कुरान मुइलदा व अम्मा मन जाअक यस्आ व हुव यख्शा। چې طالب العلم راغی او کوشش کوي منډه وي طلب به کوي خواري به کوي محنت به کوي فجهد ولا تکسل ولا تک غافلا فإن السعي ليس لديه زائع. کوشش کوا سستی مکوا فإن السعي ليس لديه زائع. دا الله تعالی په دربار کی کوشش ضایع کیږي نه. الله د چا مهنت بے ضایع نه بولي. که یو ذهن نه کمزور وي خو په کوشش هغه نه لوی سړی جوړ شي. ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې پاکوړي کې زمون استادو شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمه الله تعالی د سواتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی شاګردو هغه ورته په سند کې لیکلیو چې لا یدرسو د تدریس قابل نه دی. فارغ شو استاد ته په سند لیکل چې د تدریس نشي کولای او بیا په کوړی کې هغه د ټاپ شیخ الحدیثو او ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایي چې تحاوی به ویله خو علما به ول راتل ډیر بهترین سبق به وي. یو ورځ وته طالب العلم اوس شاګرد ویل چې حضرت اوس خود دې سند نه الله داته کروان کا کنه سند کې لیکلي دي چې لا یدرس د تدریس نشي کولای. اوس خو ته خل ټاپ استاد دا الله ته اوس لري کا اگر ته کمق لدا خود دې لا برکت ته چې دې زه ناس دې نه الله څنګه لري کا. دا خو هغه ما ته ویل چې محمد علي صدر کشتانه که مهنت ته او که سبا جوړ شي ګنی شیم نه وی داغه دعاګان شوي او زما سره ټوټه بوټه مهنت شنو داتې جوړ شو. دا ټکه ز څنګه لري کوم په مهنت د نقص نه ډیر څه جوړیږي. د تفتازانی په واقعاتو کې راځي چې کول ذهنو خو مهنتي انتهایی زیاتو د مهنت نتیجه شو چې الله ولا علم په یو عجیبه طرز باندې ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولیدو هغه خپل لاړې مبارکي په خلی کې توکړي او داغه نبی اثار تفتازانی بدلو. دا داغه مهنت ثمره ها مهنت ثمره. نو مهنت لوی سیز دی. دویم د کامیابی راز هغه په تواضع کې پټ دی چې طالب العلم صاحب العلم که استاد وي او که شاګرد وي خو چې صحبت علم سره راغلی وي تعلیمن وي که تعلمن وي نو هغه په عاجزۍ ښکل ښکاري. تکبر د بیوقوفه او د کمقل سړی کار دی. د کې به عاجزي وي په دې خپل مهنت په غاوره نه وي. اعتماد هغه په الله وي. عاجز وي الله ته به سوال د علم کوي الله نه به غواړي د علم. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بارک راضي چې دا اول ذهن کمزور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سوکشته چې زول سوار کم صادر خور کی ابو هريره پویدو زره صادر خور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپیډه کړي اسه داسه په هوا کې داسه لپیډه کړي صادر ته درې ور واچولې
ابو هريره صادر راغون کو ځان سره سینې سره ولګاو ابو هريره وی پس داغه نه شعر شوی نه دی بیا ابو هريره به سوال کو دعا به کولا اللهم اني اسالك علما لا ينسى الله علم غواړم خو چې ير رانه نشي الله تبع عاجزي کوي علم داسې شی دی چې د پیغمبر نه لوی عالم په انسانانو کې په مخلوقاتو کې څوک نه وي په امتیانو کې خو پیغمبر ته وایي قل رب زدني علما منهومان لا يشبعان منهوم فی العلم ومنهوم فی المال دوی رسناک نه مړیږي دوږي چې ته نه مړیږي یو د مال وګي یو د علم وګي دا نه چې بس دق علم او خلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا وایا چې رب زدنی علما دا علم زمون ضرورت دی زمون مقصد دی زمون حاجت دی زمون د سر تاج دی زمون د زړونو نور دی دا به الله نه غواړي پاجزای باندې نبی علیہ السلام دعاګانو کې نه راځي چې اللهم انی اسالک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا الله علم غواړم فائدمن عمل غواړم قبول رزق غواړم فراخه او زړه غواړم یریدون کې دا الله نه سوال کوي د علم او د علم نافع چې هغه د الله د دین د خدمت د سرلوړتیا د سربلندۍ ذریعہ وګرځي تواضع وي فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الاصحاب دا الله ته عاجزي خپل ملګرو کې یو بل ته عاجزي دا نه چې کوم لقابلی او برید تاوي کشر ملګری ته تاسو کی چې دا د څنګه دی ته سمړه زما مطالعه خراب کړه دا تبا دی چې کوم ناقابل ملګری ته پلک پترس باندې ګوري دغه طالب العلم نشي کامیاب خوا کده ډیر قابل وي تبلیغیان رونه وي پیدا د قابلیت نه د په قبولیت ته قبولیت د پاره شرط تواضع ده پاجزای بنده خپل اخکاری تکبر په خوا به یو نات دی خلکو یې نات په وتوي و حمد خو پښتانات ستنات وي لوی د تا سره خایيږي لوی د شان دی الله او منتظر دی د فرمان واړه جهان دی الله نو لوی د الله سره خایيږي ځکه خو الله وي الکبریاء اداری الکبریاء ازاری الكبرياء ردائي والعزمة إزاري فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي لوی زما صادر دی